فضلای کرام ورونو د ټولو نه وړاندې د بونیر د جمعیت علماء اسلام د طرف نه ستاسو په دستار فضیلت حاصلولو باندې تاسو ته مبارکي وایم. دا نننې تقریب ستاسو د 8 کالو د علم نچوړ او خلاصه ده. دا عبس مګنئ، دا ډیر قیمتي نشست دی. په دې نشست کې تاسو ته علماو د خپلو کلونو د عشرو د تجرباتو نه وتلي خبرې دا مخې ته کېښودلې. حضرت مولانا عبدالحلیم سابق صاحب او بیا مفتی شیر محمد صاحب او بیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب او بیا مولانا سعید الرحمن مفکر صاحب، تاسو ته د خپل طویلې تجربې هغه نچوړ مخې ته کېښودلو، تاسو ته راه عمل واضح کړو. جمعیت علماء اسلام ستاسو کور دی. دې ځای ته مذکره وبللی چې دا د ټول بونیر د جمعیت علماء اسلام مرکز دی. خپل مرکزیت وپېژنئ او د هغې سره اشنا شئ. زما خپل خواهش دا و چې زمون والد مکرم حضرت شیخ صاحب دامت فیوزهم هم دلته تشریف راوړي او په دې محفل کې هغوی شرکت وکړي، خو چونکې نن موسمي حالات ډېر زیات یخ دي او د هغې صحت زمونږ او ستاسو دپاره د ټولو نه زیات قیمتي دی، نو د دې وجې نه ما هغوی منع کړله او البته هغوی تاسو ټولو فضلای کرامو ته خپله دعا هغه په کور کې وکړله. الله رب العالمین دې قبول کړي. بیا مولانا شیر محمد صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب، سابق صاحب، دوی ته مو د دې دپاره تکلیف ورکړو چې تاسو په بونیر کې خپل مشران وپېژنئ. ستاسو مرجع هغه دغه اکابر دي، دغه بزرگان دي. او بیا مو درته دا هم وښودله چې د جمعیت علماء اسلام د چترۍ د لاندې د دین اسلام د اهل حق ټولې شعبې په خپلو ځایونو باندې لګیا دي، مصروف عمل دي. جمعیت علماء د هغې دپاره د مور حیثیت لري. د یوې مور 15 زامن وي، هر یو سحر روزي، یو دکاندار دی، بل ډاکټر دی، بل وکیل دی، بل زمیندار دی، بل صنعتکار دی. 15 واړه ماښام کور ته راغونډېږي او مور ته رایوځای کېږي. جمعیت علماء اسلام د دین اسلام د ټولو شعبو دپاره د مور حیثیت لري. د حضرت سابق صاحب د ژوند زیاته حصہ یا په درس و تدریس کې یا په خانقاهي محنت کې یا د خلقو په واعظ او په نصیحت او په اصلاح کې. البته تاسو ته خبرې داسې وکړلې چې د دین اسلام د ټولو شعبو سره او د اهل حقو د ټولو تحریکونو سره فکری هم آهنګي ضرور ساتئ. مولانا شیر محمد صاحب د ژوند زیاته حصہ یا په تدریس کې ده او یا په تبلیغ کې ده، او هغوی د کندیا د خانقاه سره وابسته دي. د خواجه خلیل احمد صاحب د هغوی خلیفه مجاز هم دی. هغه خواجه خلیل احمد صاحب چې پرون مولانا فضل الرحمن صاحب قطر ته لاړ شو د حماس د مجاهدینو د حمایت او د تعاون دپاره، او بیا د هغه ځای نه مدینې طیبې ته بیګا لاړ، نو بیگانه حکم دا وشو چې په پاکستان کې به د مولانا فضل الرحمن صاحب قائم مقام دا د دې وخت یو ډیر لوی ولی الله حضرت مولانا خواجه خلیل احمد صاحب هغوی به چې کوم دی نو د هغې قائم مقام امیر وي.
کوم چې د مفتی شیر محمد صاحب مرشد دی او د غي پیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب زمون د تعلیم او د تدریس د انتظام او د وفاق المدارس مسؤلیت لري. دا غي د خبرو نه هم تاسو د دین اسلام د نور شعبو ضرورت او اهمیت په خپل معلوم کو. دا په دې سټیج باندې دا دومره بزرگان را غختله او دیله تکلیف ورکول په دې خاطر باندې وو چې تاسو شعبې چې تاسو پکې کار وکوي هغه هم دقه دي، خو په یو شعبه کې کار کول د دې معنا دا نه ده چې د بلې شعبې سره اختلاف لري یا مخالفت کې او یا د هغوی خپې وهي. تاسو ته دلته نن مونږ د دې جمعیت علما د یوې چترۍ د لاندې اهل خانقاه، اهل تبلیغ، اهل تدریس، اهل علم دا ټول رايو ځای کړل. ستاسو په ذهن کې یو نقشه جوړو، الله رب العالمین استعدادات تقسیم کړي دي. قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جامع صفات ورکړي، نو به یک وقت معلم هم وو، داعی و مبلغ هم وو، مجاهد هم وو، سیاستدان هم وو، د خلقو تزکیه کوونکې او اصلاح کوونکې هم وو. دا ټول پټول صفات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین ودیعت فرمایلی وو. اوس د هغه په امت کې الله دا صفات تقسیم کړل، نو چا کې به یو صلاحیت الله ورچولې او چا کې به بل صلاحیت الله ورچولې. زما استاد مکرم حضرت شیخ صاحب تشریف راوړو، موږ ته خیر علی وایو. حضرت اجازه حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل واحد صاحب زما استاد مکرم هغوی تشریف راوړو. نو دی امت کې با مجموعی طور دا آغه صفات و حامل خلق موجود وی، کم صفات چې الله مجموعی طور په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ودیعت کړي. د بعض علماء طبعی ذوق او شوق دا به الله رب العالمین د یو محنت سره تړلې، خو د باقی سره به اختلاف او مخالفت نه کوي، د باقی سره به هم آهنګي کوي. بعض علماو کې به الله استعداد کار د یو محنت نصیب کړي، خو د نورو محنتونو سره به اختلاف او مخالفت نه کوي، دا غي سره به موافقت کوي او دا غي سره به هم آهنګي کوي. نو اجتماعیت او عالمگیریت به پزان کې پیدا کوي. فضلای کرام او ملګرو، زمونږ د بزرگانو نه دا وخت مونږ ته په تعلیم د دین کې د وفاق المدارس یو چین، یو سلسله او یو کړي میلاو ده. بنیاد یې په هغه وخت کې حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه او د غیر رفقای کار کې خودلو. دی اجتماعیت سره به د خپل تدریس په نظام کې ځای او د دې اجتماعیت چې کوم مشران دي، نو د تدریس او د تعلیم او د مدرسو په سلسله کې هغوی له الله پوهه ورکړې ده، هغوی له الله بصیرت ورکړې ده. بس دا دغه میدان شهسوار دي. الله رب العالمین د هر یو فن لپاره خپل خپل ماهر خلق پیدا کړی دی. نو د تعلیم او د تدریس په میدان کې به د وفاق المدارس د اجتماعیت نه جدا کیږي. خپل مدرسې، خپل مکاتب، خپل مساجد کو داغه الحاق کوي او د اجتماعیت سره تړي، نو هغه د وفاق المدارس د اجتماعیت سره وتړي. د تبلیغ په میدان کې زمونږ د اکابر او شرح صدر دا د ریوند د اجتماعیت سره ده. اوس کو د شورایت یا د امارت د امیرۍ د تبلیغ په میدان کې څوک خوشنما نمونه تاسو ته اخلي، نو خبردار
په دغه میدان کې چې دغه میدان څوک شهسوار دي او څوک مشران دي، په دې کې هغه زمونږ د سر تاجونه دي، او په هغې کې چې د هغوی کوم نظم دی، د هغوی کوم حکمت او مصلحت دی، مونږ او تاسو به د هغې سره ځو. د تنفیذ په میدان کې د الله رب العالمین د دین د غلبې جد و جهد دا مونږ او تاسو ته حواله شو. مونږ به اوس یو معاشرې ته لاندې ورکوزیږو، ورځو به، او هغه معاشره داسې نه ده چې ستاسو غاړو ته به خلق ګلونه درچوي. ډېره سخته معاشره ده. هغې کې د خلقو ډېره غلطه ذهن سازي شوې ده. هغې کې ستاسو خلاف ټوله دنیا او عالم کفر لګیا ده، وسایل صرف کوي، حکومتونه خرچ کوي، تنظیمونه جوړوي، هغه ځای نه فنډینګ کوي پاکستان ته، او په پاکستان کې ادارې اغستې دي، ججان یې اغستې دي، جرنیلان یې اغستې دي، حکمرانان یې اغستې دي، شعبې او محکمې یې اغستې دي، او هغه لګیا دي. مونږ او تاسو په تعداد کې کم یو، په وسایلو کې کمزوري یو، خو کار راته الله رب العالمین ډیر لوی را حواله کړی دی. نو د هغې فتنو مقابله په انفرادیت سره نه کیږي، هغې ته د اجتماعیت ضرورت دی. کوم پټې چې د خوړ په غاړه باندې وي او د سیلاب خطره جوړه شي، نو د پټي مالک را لګي او هغې ته دیوال وي، یوه ګټه ورته نږدي، یوه ګټه دا صرف د خپلې پولې او د خپل حد د هغې نشاندهي ورکوي، خو دا د سیلاب چپه نشي تمبولی د دغې پټي نه، نو مختلفې ګټې را یوځای کړي، نو هغې ته مخې ته بند وتړي. بند د اجتماعیت نه د هغې نه تعبیر شوی دی په حبل سره، واعتصموا بحبل الله جمیعا. اجتماعیت په علمی میدان کې به نه پرېږدوئ، د علم په مسایلو کې به د اعتزال لاره نه اختیاروئ. حبل الله ته ګورئ، ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. د خپلو اکابرو د خپلو بزرگانو اجتماعیت به په علمی میدان کې نه پرېږدوئ. ها، په عوامي ماحول کې به علمی مسایل نه چیړئ. د جمعې تقریر کې او ته پکې علمی مسله د علم کلام چیړل شروع کی، نو دې سره به د خلقو ذهن دا خبرې نه اخلي، داغي د عمل پر رغبت کې به کمی راځي. دا مليان خپل منځ کې جګړې کوي، په خپل منځ کې اختلاف کوي، نو په عوامي ماحول کې علمی ابحاث راوړل دا په عمل کې کمی پیدا کوي. ها، علمی ماحول کې د اهل علم او د طلباو په ماحول کې د اهل حق مسلک بیانې، د هغې دلایل بیانې، د مقابل دلیل بیانې، خپل دپاره وجوه الترجیح بیانې، دا صرف او صرف د خپل علمی ماحول پورې محدود وساتئ. په خپلو کلو علاقو کې د یو بل جامه جوړه شئ. فضلای کرام، ستاسو په کلي کې چې د اوسه پورې کوم علما را روان دي، ټیک د معلوماتو په حساب سره به شاید ته د هغې نه قابل یې، خو هغه مؤسسین دي، هغوی ته به سپک نه ګورئ. د هغې ذکر به په یو محفل کې په سپکو الفاظو نه کوئ. د یو بل جامه جوړه شئ، یو بل په ښو القاباتو یادوئ، یو بل په ښکلو نومونو باندې یادوئ. د خپل کلي او د خپلې علاقې د علماو په اجتماعیت کې ځان ورننه باسئ. حبل الله، رسۍ د ویښتو نه جوړیږي یا د تارونو نه جوړیږي. تار چې ځان لوي دا ډیر باریک وي، دا د زور مقابله نشي کولی. ویښته چې ځان لوي دا ډیر باریک وي، خو یو ویښته چې د بل ویښته سره ملګری شي، نو دې کې قوت پیدا شي او استحکام پکې پیدا شي. خپل صلاحیتونه به د جمعیت علما د صلاحیت سره د اوس نه وروستو ملګري کوي، او کار چې کوي د خپل کلی د تنظیم سره خپل ځان وابسته کوي. جمعیت علما ته دا احساس درکوي چې کو په دې وطن کې یو بېدینه سړی حاکم جوړېدلی شي، نو عالم دینه
تا ته هم حق حکمرانی حاصله ده او دا امامت صغرا یوازې تا ته په میراث کې د نبی علیه السلام نه دی پاتې، امامت کبرا هم ستا انتظار کوي. د ابوبکر صدیق په منصب باندې 88 کاله وشو په پاکستان کې د شراب خورو قبضه ده، د بيدینو قبضه ده، او د الله رب العالمین د دین نه د باغیانو خلکو قبضه ده. یو مسجد کې چې یو باطل سوچ والا سړی امام جوړیږي او ستا په زړه کې کوم درد پیدا کیږي، په دې سره به د دې محلې 200 خلک هغه به ګمراهۍ طرف ته لاړ شي. نو چې د 25 کروڑو مسلمانانو د پاکستان په امامت کبرا باندې اهل باطل ناس دي، په زړونو کې درد ولې نشته؟ د هغې دپاره جدوجهد کول، د هغې دپاره کوشش کول، هغه غټ کار دی. هغه بغیر د اجتماعیت نه کیږي، هغه په یوازې باندې ته نشي کولی. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، هر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. خپل ځان د خپل کلی د تنظیم او د جماعت سره جوړاو کوي. تنظیم بڑی چیز ہے اے اہل گلستان، بکرے ہوئے تنکوں کو نشیمن نہیں کہتے. دا جال چوي دا یو خسنی تا یو کڼ کی ته نه وي، جاله چې دا مختلف کڼ کې رايوځي شي د دینه جاله جوړ شي. نو دا مختلف صلاحیتونو والا خلق چې رايوځي شي نو د دینه اجتماعیت جوړ شي. اجتماعي جد و جهد کې غفلت کول او کوتاهی کول په دې باندې پکړ هم ډیر زیات سخت دی. انفرادي اعمالو کې کمزوري راغلا، داغي وبال صرف ستا په جسم باندې دی نو پکړ یې کم دی. اجتماعي او تحریکونو کې د اسلام د غلبې په مهنتونو کې کمزوري راغلا، داغي وبال یوازې پتا نه دی. اسلامی نظام چې نشته نو تکلیف 25 کروڑه مسلمانانو ته دی. نو چې د ورځې په پاکستان کې د 500 کسانو وینه تویږي، د دې وینې په تویدلو کې هر هغه سړی شامل دی چا چې په پاکستان کې د اسلامی نظام د پاره جدوجهد نه دی کړی او د عدل نظام نه دی قائم کړی او د دې بی ګناه خلقو دا وینه نه د محفوظه کړي. دا ټول خلق دا د هغې غفلت او کوتاهی کول دا د لوی عذاب علی الثلاثه الذين خلفوا. جهاد معرکه ده، د دین د غلبې تحریک دی، لار جدا وا په تور باندې د الله د دین غلبه حاصلول وو. مقصد زمونږ او ستاسو هم دقه دی. د 1919 پورې زما بزرگانو د 1601 نه تر 1919 پورې 300 او 18 کاله 318 سال په دې خطه کې زما بزرگانو د تورو جهاد د فرنګیانو خلاف کړل. خو چې کله حالات بدل شو نو مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه د هندوستان علما را غونډ کړل. کوم علما چې هغوی د جهادونو بلد وو، د تورو، د ټوپکو، د بارودو، د شهادتونو، د وینو ورکولو د یو طویل سلسلې نه وتلی وو. مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه د هندوستان د طول عرض علما را غونډ کړل او هغې ته وویل مقصد به مونږ هغه اعلاء کلمت الله وي، خو صرف طرز جد و جهد به بدلو، عوامو ته ځو، عام خلق د ځان سره ملګري کو. کانګرس را نه مخکې شو، مسلم لیگ ورپسې جوړ شو، 1870 خواوشا کې یو سیاسی جماعت جوړ شو، 1902 کې مسلم لیگ جوړ شو. مفتی کفایت الله دهلوی صاحب هغه د خپل ملک د مستقبل په سیاسی ماحول باندې آگاه وو. یو طرف ته مفتی اعظم هند دی او بل طرف ته د خپل ملک یو نامور سیاستدان دی. هغه ته پته وه چې اوس به دلته ډلې جوړیږي، الیکشن به کیږي، چې چا الیکشن وګټلو زور او قوت به د هغه لاس ته میلاویږي. لہذا چې د خلقو طرز جدوجهد بدل شو، زما طرز جدوجهد ورسره بدل. علماو ته ووی اوس نو وروستو د مورچو نه راکوز شئ، تورې مو سنبال کوئ. اگر چې حاکم فرنګی دی، جج فرنګی دی، بیوروکریټ فرنګی دی، حکومت د فرنګي په لاس کې دی، نظام د فرنګي دی، دا هم هغه فرنګی دی د کوم فرنګي د واجب القتل فتوا چې تر اوسه پورې ما ورکوله او تا ته مې وی چې د دنه سر کټ کا، طالب الله رب العالمین اجر درکوي.
په دې لار باندې به اسلام غالب کیږي او فرنګي به د دې ملک نه وځي. اوس طرز جدوجهد زمون بدل شو. اوس عوامو ته لاړ شئ، عوام په اعتماد کې واخلئ، د صالح فکر او د دینی نظام او د اسلامی سوچ سره وابسته کئ، په الیکشن کې ترنه ووټ واخلئ، پارلیمنت ته لاړ شئ، پارلیمانی قوت الته جوړ کئ. ستاسو د اسلام د غلبې جدوجهد د هغې نهج به اوس داوي. حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د مالټې د تور اوبو په جیل کې بندیوان دی. حضرت مدنی صاحب ورسره دی، مولانا عزیر ګل صاحب ورسره دی. په درس و تدریس کې نو گرفتار کړي، په تحریک ریشمی رومال کې گرفتار کړیو. تحریک ریشمی رومال د فرنګي خلاف هغه عالمی منصوبه وا په کومه کې چې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د افغانستان د غازی حبیب الله خان او د میر امان الله خان نه مدد غوښتلو. مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه ورته لیږلو او بیا د جرمنی نه د سندی سے په ژبه باندې مدد غوښتلو، د روس نه پکې مرسته غوښتلې وه او الته عالمی قوتونه خپل هم خیال جوړ کړل د وسایلو په دنیا کې. او دلته حاجی صاحب تورنګزی رحمت الله علیه راولېږلو، باچا خان مرحوم یې راولېږلو، مولانا فضل الرحمن یاغستانی رحمت الله علیه راولېږلو. تلاړ شه او په قبایلو کې زمونږ او ستاسو د بونیروم په هغه دور په یاغستان کې شامل وو او د مجاهدینو د ټولو لوی مرکز دا په بونیر کې په ملکا کې یا د بونیر په بارډر په مجاهدینو کې وو. الته عبید الله سندی سے بنفس نفیس راغلی دی. الته دا خلق دی راغلل د شیخ الهند سے په وینا افرادی قوت تیار کوي، خلق د جهاد د پاره تکړه کوي. جرمنی با هغوی به مونږ ته مالی مدد راکي، روس به مونږ ته اسلحه راکي، افغانستان به مونږ ته د تک سهولت راکي. دلته نه به مجاهدین تیار وي، مونږ به په فرنګیانو باندې یک بارګي حمله وکړو. دا به دومره زوردار حمله وي. خلافت عثمانیه او عثماني فوجونه دا به زمونږ د حملې نه وروستو زمونږ د مدد او زمونږ د نصرت دپاره دلته راشي. نو دې سره به مونږ انګریزان د دې وطن نه وباسو. شیخ الهند په بین الاقوامي سیاست باندې خبر وو. ته د شیخ الهند پیروکار ځان ته وایې، ته د خپل کلي د کونسلرګي خلاف خبره نشي کولی. نو بیا زه ووایې یاره اسلام کې خو سیاست نشته دی او مونږ سیاست سره داسې خاص تعلق نه ساتو او نه مونږ په سیاست کې کار ساتو. دا د کلي د هغې سړي خبره ده کوم چې د خپل کلي د زورور مخې ته د الله رب العالمین د دین خبره نشي وړاندې کولی. د حضرت شیخ الهند پیروکار هغه عالمی سیاست باندې آگاه وو، هغه ته دومره پته و چې د برطانیې خلاف په بین الاقوامی سیاست کې جرمنی ده، روس ده او خلافت عثمانیه ده. په هغه تحریک کې گرفتار وو حضرت شیخ الهند. دلته چې مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه د علماو اجلاس را وغوښتلو، فیصله وشوله، جمعیت علما جوړ شو. 1919 او 2025 تاسو سوچ کوئ 105 سال یو صدی تیر شولا چې اهل الله سمرهم کو هغه په مسند قرآن باندې ناس دي، کو په مسند حدیث باندې ناس دي، کو په مسند تفسیر باندې ناس دي، کو هغه په اهل حقو کې اهل خانقاه دي، کو هغه مناظرین دي، کو هغه هر څوک دي. د هغې ټولو تعامل په جمعیت علما اسلام باندې دا ستاسو دپاره د ټولو نه لوی سند دی او د ټولو نه لوی دلیل دی. د اهل الله تعامل په اجتهادي امورو کې دا د امت اسلام دپاره راه عمل وي. نو د هغه وخت نه راغلی یو سلسله را روانه. حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله د مالټې د جیل نه رها شو، دویم د جمعیت علماء هند اجلاس وو او د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه داغه 9 ورځې بعد بیا وفات دی. هغه اجلاس ته مخاطب شو، یوازې دا نه چې د مفتی کفایت الله دهلوی د فیصلې توثیق او تأیید وکړو، بلکې وی فرمایل کوم خلق چې په صرف درس او تدریس باندې اکتفا کوي او د کشمکش زمانه نه پهلو تهی کوي او د هغې نه ځان بې خبره ساتي، د اسلام د اجتماعي غلبې د تحریک ملګرتیا نه کوي
بجای د دې چې تاسو ورته د اسلام خادمان وایي وی فرمایل یہ اسلام کې ماته پر بدنما داغ ہے دا د اسلام په تندي باندې بدنما داغ دی نو د اسلام په تندي به بدنما داغ نه جوړیږي فضلای کرامو خپل کلو ته چلاړ شي تاسو د خپل مشرانو نه ټول هدایات واوریدل زه هغه دوباره کوم درته نه خپل اجتماعیت دا به مضبوط کړي په حکمت سره کار وکړي پلار دې در باندې تر اوسه پورې علم کړی دی رونو در لخرچی در کړي دي سختی ور سره مکوي چې دا جنډه را کوزه ک کنه ګوري خیر دی نشته دی نه دلیل سره پوهه کا دې چې په دلیل سره بل چا په غلطه پوهه کړی دی نو د ستا سره جنگ ته تیاریږي نو ته په دلیل باندې په خپل سوچ په خپل نظریه باندې پوهه کا دا زمیدار پلار به د ټول کلی ته سباله مقابله کې ودرېږي دا رور به د ټول کلی ته په مقابله کې ودرېږي خود د ذهن اصلاح وکا د فکر اصلاح وکا په د ډیره خواري شوی د ډیر مهنت په شوی دی د خپلو تنظیمونو سره په خپلو کلو کې دا غي سره خپل وابستګي یقیني کوي ان شاء الله العزیز وقتا فوقتا بزمون او تاسو ملاقاتونه الله رب العالمین نصیب کوي جمعیت علماء اسلام هغوی نن تاسو ته د خپل ګل دستره غونډه کړله او دا یو احساس یې درته درکو چې جمعیت علماء تاسو کور دی جمعیت علماء تاسو جامه ده جمعیت علماء تاسو خایس ده جمعیت علماء تاسو د اجتماعي تحریک د چلولو د پاره منهج ده دې کې کمی مکوي دې کې کوتاهی مکوي اوس پورې کوم په ځان ډېری سخت تیری کړی دي نو دا پلار چې کله ځامن یې ظلم کیږي د خوشحاليږي وای چې ځامن میرا اورسیږي زب په دمشما نو چې تاسو را اورسیدای مونږ به در باندې دمشو زمونږ نه باغ ډېر بوجونه د اوګونه کوز شي خو کو تاسو د معاشره ته لاړی او تاسو هم د هغینه اثر قبول کو بجای د دې چې په هغی باندې خپل اثر ورواچوي نو دا به نستاسو د پاره د خوشحالي سبب یو نه به زمونږ د پاره د خوشحالي سبب وي زما استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل واحد صاحب هغوی به ان شاء الله العزیز اختتامی ارشادات فرمایي او بیا به د دې مجلس دعا هم فرمایي زمونږ په دې مجلس کې زمونږ د معراج خان باچا بچي او د اسرار بای صاحب مشر رور نثار امیر صاحب د طرف نه صدقه شوې ده ستاسو د پاره ملمستیا شوې ده الله رب العالمین دې دا صدقات قبول کی او الله رب العالمین دې جمعیت علماء اسلام ته دین دگنی رات چگنی ترقی او استحکام الله رب العالمین نصیب او فرمایي د دې وجنا زستاسو د ټولو ملګرو شکریا هم ادا کوما په خیر علی درته هم وایما 200 علما سخکل د بونیر الحمدلله فارغ التحصیل شو نو دا 200 ډیر لوی تعداد دی خو په دې کې معنویت پیدا شو او په دوی کې مقصودیت پیدا شو دا د تحریک رجال کار شو نو یو سړی د یو محله سنبالولی شي دا با 200 جماعتونه الله د اهل حق دا غي په आवाज باندې آباد کی دا به 200 مکاتب شي یو مکتب به یو عالم سنبال کی نو مخامخ ورته سلسل بچی ناشتي نو بیا د 200 ول پسلو کې ضرب ورکوي دا به الله رب العالمین د شلو زرو ماشومان بچو د اصلاح ذریعہ جوړي نو دا 200 خاندانونه به الله رب العالمین په دوی باندې 200 محله 200 مساجد دا به الله رب العالمین په دوی باندې آبادی زاغه خبر بیا دوهراو منا کوم قیمتي ارشادات چې تاسو ته زمانه وړاندې زمون اکابر او بزرګانو هغوی کړی دي زه په دغه خبرو باندې اکتفا کوم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين